الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولياءهم المتقون أو كما قال عليه السلام. محترم علماء کرام او طلبہ عزوام او زما سرا پدی مجلس کی ناست ملمنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نن چیز پکم موضوع باندے بیان کول وانم نو هغه موضوع دا تقوی سمارا. گران اوریدن کو پدی وقت کی کچری تاسو دا مسلمانانو دا حالاتو جائزہ واخلے نو په هر ځای کې مسلمان د غربت ښکار جوړ شوی دی او بې برکتي او مصیبتونو کې راګیر دي او په مسلمانانو کې د بدنیتي او د فسق او فجور مار دی. کوم طرف ته چې ګوره مسلمان حیران او پریشان په نظر راځي. اخیر دا څه وجه ده؟ نو زه دا وایم چې صرف او صرف د تقوا کمی دی. حاضرینو ورونو تقوا هغه نسخه ده چې د ټول عالم د امن د ضامن ده، د باطني حباست دی او فساد خاتمه ده او د آخرت د محاسبې نه د نجات ذریعه ده. او تقوا هغه لوی نعمت دی چې د رب ذوالجلال په اختیارولو سره د نعمتونو دروازې خلاصیږي، ګناهونه معاف کیږي او الله تعالی بصیرت کامله ورکوي. لہذا قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ اعلان کری وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یعنی تقوی د انسان یعنی چې کوم سړی د تقوی ژوند اختیار کړو نو الله تعالیٰ په مشکل او سخت وخت کې دغه کفالت کوي. ما د قرآن نه پوښتنه وکړه نور به څه میلاو شي؟ قرآن جواب راکړو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. یعنی تقوی د انسان دپاره الله تعالیٰ د هغې ځای نه رزق ورکوي چې کوم ځای نه د هغې په وهم او ګمان کې نه وي. ما د قرآن نه پوښتنه وکړه نور به څه میلاو شي؟ قرآن وویل ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته. الله پاک به د هغه تمام ګناهونه معاف کړي. ما غرض وکړو نور به څه میلاو شي؟ قرآن جواب راکړو ویعظم له اجره. الله پاک به د هغې اجر او ثواب ډېر زیات کړي. ای قرآن نور به څه میلاو شي؟ یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ای خلکو که چېرې تاسو د تقوا ژوند اختیار کړی نو تاسو ته به قوت میلاو شي چې د هغې په ذریعې سره د حق او باطل، توحید، شرک او سنت، بدعت کې فرق او تمیز کولی شي. محترم اوریدونکو توجه وکړئ، ما نورې پوښتنې هم د قرآن نه وکړې. لږ ووایه نور به څه میلاو شي؟ قرآن وفرمایل الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الاخره. ای زما بنده ته تقوا والا ژوند اختیار کړه نو ته تقوا والا ژوند اختیار کړه نو زه به ستا دنیا او آخرت ښایسته کړم او دنیا او آخرت به ستا لمنې د خوشحالو نه ډکې کړم. زما مسلمانان ورونو تقوا هغه خزانه ده چې په دنیا کې هم په کار راځي، حشر کې هم په کار راځي او په جنت کې هم په کار راځي. زما مسلمانان ورونو د الله تعالی نه دعا غواړو چې موږ ته تقوا والا میوې را نصیب کړي. او زه دا تقریر په شعر ختمولو باندې غواړم وایي چې ژوند سره تقوا علم عرفان مزه کوي، ژوند سره تقوا علم عرفان مزه کوي، رفتار په قوانینو د قرآن مزه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله.